بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم منګه په دې اجرا باندې پوه کړو په ساده پښتو کې د خپل ذهن نه ورته مثالونه ورکړل، نو ته د بیا په کتاب کې چې کوم دی یا په بورډ باندې ورته ولیکې او دې په هغې باندې پوه کړې. لکه دلته کتاب څه ته وایي چې ګوره کتب الاستاذ الدرس، نو الاستاذو کې دلته چې کوم دی نو د الاستاذ او مرفوع او مجرور کې څه دی؟ مرفوع دی. د څه د وجې نه؟ د فاعل د وجې نه. خرا پیسې سره ده، نو ګوره ضمې سره ده، یعنې دلته کې ضمه او ساده پښتو کې ورته ووایي چې دې ته پیش ووایه. نو دلته کې چې کومه داره به راغله نو ضمه یعنې دا پیش سره ده، ځکه چې ځال باندې څه راغی؟ پیش راغی. نو ورته ووایي چې بچي داره به چې کوم دی نو دا به الف سره هم راځي، لکه دې خو یې بیا راولی کتب الاستاذانې. نو دلته کې ورته ووایي چې ګورئ الاستاذو کې د الاستاذو چې کوم دی د کتبه دپاره فاعل واقع شوی دی، نو منګه مرفوع د څه د وجې نه مرفوع وي؟ د فاعل د وجې نه. او دلته ورته ووایي چې کتب الاستاذانې، دلته کې کوم دی نو کتبه فعل دی، الاستاذانې ولا فاعل دی، او دلته الاستاذان چې کوم دی نو مرفوع واقع شوی دی. نو په دې باندې بیا ماشوم پوهېږي چې ګورئ الاستاذانې مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مرفوع دی. د څه د وجې نه؟ د فاعل د وجې نه. خو بچي دا راته ووایي چې دلته کې داره په څه سره ده؟ دلته کې چې کوم دی نو را په ضمې سره راغله، دی د موږ وینو چې مخکې نه موږ لګیا چې سفر زیدون هم شروع کړی دی او تر اوسه پورې وایي چې دا فاعل به مرفوع وي. نو دلته کې چې کوم ګوره ته وایي چې دا فاعل دی الاستاذانې، دا فاعل دی، نو دلته خو د نون د لاندې چې کوم دی نو زیر راغلی دی. دا څنګه چلو شو؟ هلته کې خو زه صحیح ده لا دی د ضمه پیش راغی، خو دلته کې چې کوم دی نو زیر راغلی د نون د لاندې اخره کې، نو دا د څنګه فاعل جوړ کړو؟ په دې دې موږ پوهېږو چې ګورئ الاستاذانې چې کوم دی نو څه دی؟ دا فاعل دی، خو د دې رفع چې کوم دی دلته کې الف سره ده، الف لفظي ما قبل مفتوح کے ساتھ استاذانې. نو دلته کې رفع څه سره ده؟ هلته کې رفع چې کوم دی نو ضمې سره شوله، او دلته کې رفع چې کوم دی نو څه سره شوله؟ الف سره شوله. نو دا اعراب بالحرف راغی او الف چې کوم دی نو په الف باندې موږ اعراب جاري کړو، د نون سره زموږ چې کوم دی نو کار نشته دی. موږ په نون باندې اعراب دی کې نه جاري کړو، په تثنیه کې او په جمع مذکر سالم کې په دې کې چې کوم دی نو په نون باندې اعراب نه جاري کړو، بلکې د اعراب هم په څه باندې جاري کړو؟ په الف باندې او په یا باندې به جاري کړو. بیا په دې باندې پوهېږئ د دې ګوره کتب الاستاذ الدرس، الدرس چې کوم دی نو مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ منصوب دی. د څه د وجې نه منصوب دی؟ مفعول به د وجې نه. هغه چې دا راته ووایم چې دلته کې دا نسب چې کوم دی نو څه سره دی؟ نو دا فتحې سره دی. دا نسب څه سره دی؟ دا فتحې سره دی. یعنی زبر دلته کې راغی، په سین باندې څه راغی؟ زبر چې کوم دی نو دا پې راغی، او موږ چې کوم دی نو ورته څه وایو؟ فتحه ورته وایو. نو ورته دا ووایم چې دا اعراب بالحرف اعراب بالحرکت دی، اعراب بالحرکت دی، او د مخکې نه موږ رالګیا چې مفعول به چې کوم دی نو هغه به څه هغه به منصوب وي. لکه ضرب زیدون عمران کې موږ ویلو چې دا عمران مفعول به دی او موږ چې کوم دی نو څه وي؟ منصوب وي. هماغه خبره ده. نو دلته کې بیا راوړو چې کتب الاستاذان الدرسین، نو الدرسین دلته کې چې کوم دی نو د کتبه دپاره مفعول به دی. نو چې ته وایې چې مفعول به به منصوب وي، نو بچې دلته کې خو دا نون په څه کې راغی؟ دا خو چې کوم دی نو د نون د لاندې زیر راغی. نو دې په دې باندې پوهېږئ چې دا څه دی؟ دلته کې چې کوم دی نو د الدرسین منصوب دی، خو د دې دا نسب چې کوم دی نو دا څه سره دی؟ دلته کې دا یا سره دی. هلته کې چې کوم دی نو نسب فتحې سره، او دلته کې کوم نسب راغلی دا څه سره دی؟ دا یا سره. دا اعراب بالحرف دی، او دا چې کوم دی نو موږ به څه سره وایو؟ د یا د وجې کوم دی نو اعراب په یا باندې جاري کوو. د نون سره به چې کوم دی نو زمینګه په تثنیه کې څه کار نه یا، او دغه شان چې کوم دی نو په څه کې په جمع مذکر سالم کې زمین چې کوم دی نو نون سره هغه به څه کار نه. لکه ماشوم ته موږ وایو چې ګوره قرأ سعید الکتاب، دا سعید چې کوم دی نو فاعل دی، مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مرفوع دی. څه د وجې نه؟ د فاعل د وجې نه. ښه، دلته کې رفع څه سره ده؟ رفع چې کوم دی دلته کې ضمې سره ده، پیش راغلی دال باندې. دلته کې قرأ سعیدانې، دې ته بیا راولې چې سعیدانې کې چې کوم دی نو وګوره دلته کې دا هم د قرأ دپاره فاعل دی، نو دا ولې چې کوم دی دلته کې مجرور راغی؟ نو ورته به ووایو چې دلته کې دا رفع کومه ده نو دا ضمیر سره نه ده، بلکې دا اعراب بالحرف دی، تثنیه ده، او په تثنیه کې موږ ویلو چې رفع به چې کوم دی نو هغه به څه سره وي؟ هغه به الف سره وي. نو په دې ځای کې دلته چې کوم دی نو ښودل پکار دی په تثنیه کې به موږ اعراب جاري کوو، په الف باندې به جاري کوو، په دې الف باندې به جاري کوو، الف سره د نون سره به زموږ څه کار نه وي. بیا دغه شان چې کوم دی نو کتابین کې او په هر حال په جمع مذکر سالم دی بیا راوړو. لکه ګوره سعیدون دلته کې رفع ضمې سره راغله، سعیدانې کې رفع چې کوم دی نو الف سره راغله،
کرا سیدونا نو دلته کې سیدونا کې نو زه د منګو چې ګوره د کرا د پاره فعل چې کوم نو سیدون شو کرا د پاره د کرا د پاره فاعل چې کوم نو سیدو شو د کرا د پاره فاعل سیدان شو د کرا د پاره فاعل چې کوم نو سیدونا شو او دلته کې مجرور راغی او دلته کې کوم نو قانون منبوس نون مفتوح راغی نون باندې خو زبر راغی دا به نو په دې باندې بیا پوهېږئ چې دلته کې جمع مذکر سالم دی او جمع مذکر سالم کې موږ اعراب جاری کوو هغه به په و باندې جاری کوو و لفظ ما قبل مضموم کے ساتھ نو دلته کې د رفع چې کومه ده نو دا و سره ده دا چې کوم دی نو دغه سره ضمیر سره نه ده نو دې نون سره زموږ پکې څه کار نشته دی نو په یو کې رفع چې کوم دی یو کې اعراب موږ په څه باندې جاری کوو په دې و باندې مو جاری کوو په سعیدان کې اعراب موږ په الف باندې جاری کوو او په سعیدو کې چې کوم دی اعراب موږ په څه باندې جاری کوو په دې دال باندې چې کوم دی جاری کوو دلته کې کوم دی باندې باندې مسو زمان پیو یا نو دې تسنیه کې او په دې جمع کې موږ په اخراني ټکي چې کوم دی نو نه چیرلو هغه مجرور راغلی او هغه چې کوم دی نو مفتوح راغلی هغه سره به زمي چې کوم دی نو سکار دي نو ماشوم په دې باندې ځان له بویا کول پکار دي داسې ورته وضاحت وکړل شي چې بجای د دې چې موږ هغه باندې راټول کوو دا کوم کتابونه یا علم النحو والا یا چې کوم نو نحو میر دي اردو کې هغه په راټو کو اردو چې مراد کې اسمه دا راټول لگا دا غي په ځای باندې چې ماشوم داسې په یو ټکی باندې پوي کو ورته وایو ان شاء الله ولې دې روان شي لکه موږ چې کوم روسو تفصيلات او کوم پوي بهرایت نه وایي کافي کې ماشوم ته ورکو نو کو چې دغه پوي موږ ماشوم ته په دی ولایت ورکړه پر علم النحو کې یا نه امیر کې مرتبه ورکړل ماشوم موږ دغه شان دی په یو ټکی باندې پوي کو نو ان شاء الله ولې دې به کوم دي نړۍ خپل روان شي ځکه چې ماشوم ولاله راځي نو زمين قانون دا چې د میټریک نه پس راځي چې میټریک یې کړی هغه په فارس باندې پوي هغه دا کړی نو ماشوم به کوم دي د راډیو د وجه د مدرسې باندې پرې دی هغه چې کوم دي نو زینه